أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سورة نساء آيات نمبر 121. الذين يتربصون بكم کسان يتربصون چې انتظار کی بكم ستاسو فبارک فإن كان لكم فتح کچیر و تاسو لره فتح من الله د الله تعالی د طرف قالوا ندي واي ألم نكن معكم آیا مستاسو سره نو وإن كان للكافرين نصيب او کچیری وی کافرانو لره څه حصہ قالوا ندي واي ألم نستحوذ عليكم آیا موږ غلبه نه حاصله کړې پر تاسو باندې ونمنعكم من المؤمنين او موږ تاسو منع کړی واس من المؤمنين د مؤمنانو فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله عز وجل يحكم فیصله کی بینکم استاسو تر ما بین یوم القیامت د قیامت فرض باندې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هیڅ کله نګرځي الله عز وجل کافرانو لره پر مؤمنانو باندې غلبه. الذين يتربصون بكم د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت دادي چې په مخکې آیات کې الله تعالی او فرمایل چې د دې منافقانو او کافرانو طبيعت او عادت دادي چې هغوی د الله تعالی د کتابونو د الله تعالی د آیاتونو استهزاء کوي. نو کله چې د استهزاء کوم مجلس وي د الله تعالی د آیاتونو انکار کول کیږي نو تاسو التمک شینی او د هغوی سره شرکت مکو ځکه په داسې صورت کې که هغوی د الله تعالی د کتابونو او آیاتونو اهانت کوي او تاسو ناس نو تاسو به د دوی په مثل سي نو دا کار د منافقانو او د کافرانو کار او الله سبحانه وتعالى منافقین او کافران په جهنم کې ټوله جمع کوي. نو روانو آیاتو کې الله تعالی د منافقانو ځینې صفات او عادات بیان چې تاسو یو منافق په دغه صفاتو پیژندلای شئ. الله تعالی فرمایي الذين يتربصون بكم دا منافقان هغه خلک دي يتربصون بكم چې انتظار کوي امید کوي تاسو په ارتباط فإن كان لكم فتح من الله فإن كان كثير ولكم تاسو لرا فتح من الله د الله تعالی د طرف قالوا ندي واي یعنی راسی او واي علم نکم معکم ایا مستاسو سرنو یعنی دی کوی منافقان د مسلمانانو سره ملګری نه وکله چې مسلمانانو ته الله تعالی کوم فتح ورکړي نو دی د غنیمت په طمع باندې او یا د عزت په طمع باندې مسلمانانو ته وایي چې موږ خو تاسو سره ملګری یو موږ تاسو سره یو ځای او تاسو سره شریکان نو یو څه حصہ باید موږ ته عمره کړل شي. فإن كان لكم فتح كشير وتاسو لره فتح من الله د الله تعالی د طرف نوراسی او وای قالوا الم نکم معکم ایا مجنو تاسو سره یعنی موږ تاسو سره په جهاد کې شرکت کړیو نو موږ ته هم باید د غنیمت څخه حصہ راکول شي. وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان كثير بياوي للكافرين كافران لرا نصيب صحيحا او کله چې به کافرانو ته معمولی ګټه حاصله سي یا ظاهري مسلمانانو ته شکست وسی او کافرانو ته ظاهري صبریا په لاس ورسي نو بیا قالو دوی وای ألم نستحوذ عليكم آیا موږ غالب نو علیکم پر تاسو باندې یعنی موږ پر تاسو باندې غالب مطلب دا چې زموږ په مهنت او په کومک باندې تاسو مسلمانان مات کړه نو ګوا کې موږ پر تاسو غالب وو تاسو خبره دون ځای ته نه تل لکه موږ چې څونه کار وکړو موږ په مابین کې داسې مشکلات ایجاد کړل چې د مسلمانانو کامیابی مو لمنځه یوړل
نو قالو دوی وای الم نستحوذ علیکم آیا موږ غالب سوی نو پر تاسو باندې ونمنعکم او موږ تاسو منع نکړاس من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی د مؤمنانو څخه موږ منع کړاس کنه مؤمنان پر تاسو غالب کېدل موږ په مابین کې داسې ځینی حرکات تر سره کړل چې د دې په وجه د مسلمانانو تر مابین اختلاف پیدا کړي او داسې اسباب مو برابر کړل چې تاسو ور باندې غالب شئ نو ګا کې موږ تاسو خلک یو اوس چې تاسو څنګه غنائم لاس تراوړي دي او څنګه ټی ملاس تراوړي دي هغه باید مشترک دا الله تعالی په دې مبارک آیات کې د منافقانو یو عادت بیان چې د منافق انسان د عادت وي چې کله مسلمانانو ته فتح ورشي نو بیا ځان د مسلمانانو کسبولي او د مسلمانانو څخه د منصب او یا د غنیمت تقاضا کوي چې ما ته هم باید یو څه حصہ پکې راکول شي او کله چې بیا کافرانو ته څه کامیابی حاصله شي الله تعالی دلته فرمایل و ان کان للکافرین نصیب کچیری کافرانو لره نصیب څه حصہ معلومه سول چې کافرانو ته کلی کامیابی نه حاصلېږي د څه امتحانات په وجه د مسلمانانو د ضعف په وجه باندې الله تعالی هغوی ته عارضی کامیابی ورکړي که مؤمنان پر خپل حالت باندې فاتو نو او مؤمنانو ته عموما پوره کامیابی ورکول کیږي ځکه د مؤمنانو په باره کې و فرمایل فإن كان لكم فتح او د کافرانو په باره کې فرمایي وإن كان للكافرين نصيب یعنی که یو لږ حصہ دا په هغه صورت کې که مسلمانان پر خپل دین باندې کامل فاتو نو کافران په هیڅ صورت کې پر مسلمانانو باندې کلی غلبه دا نشي حاصلول نو دی دا وایي چې الم نستحوذ استحواذ دی توایي چې موږ پر تاسو باندې غالب سیو یعنی موږ قصدن ستاسو د غالب کېدو د پاره د مسلمانانو کومک و نکړي کني که موږ ځانونه د مسلمانانو شمیرلی وای او په مابین کې مو دغه سي حالات نه وای پیدا کړي نو پر تاسو به موږ غالب سیو وای او تاسو موږ د مسلمانانو سمن عکراس کني مسلمانانو تاسو کار درکړي نو دا د منافقانو بل طبيعت کسړی وګوري د منافقانو دغه طبيعت په دنیا کې کافرانو خورا ډیر په کار اچولې دي د وخت څخه د مسلمانانو په مقابله کې کافران نه دي کامیاب شوي تاریخ کې چې څومره اوږد تاریخ تیر شوی دی هیڅ وخت کافر د مسلمان په مقابله کې نه دي کامیاب شوي د کافر د کامیابی یوازنۍ شی دا وي چې د مسلمان په دننه کې بعضی منافقین پیدا کی چې هغه د مسلمانانو راز او د مسلمانانو اتحاد او اتفاق خراب کی او کافرانو ته غلبه ورکړي کني هیڅ کله نشي کېدلای چې کافر دي د خپل اسباب او قوت په وجه باندې د مسلمان مقابله وکړي وجه هم دا چې مسلمان عقیده لري او کافر عقیده نه لري د مسلمان د خپل رب پر ذات باندې عقیده او یقین وي او د کافر پر اسباب باندې عقیده او یقین ښکاره خبره ده چې اسباب ضعیف کیږي خدای الله تعالی ذات ته ضعف نه راسي نو مشکلات چې همیشه مسلمانانو ته پیښ وي هغه د اندرونی د دننه دشمنانو او منافقانو د لاسه پیښ ځکه کفر نړۍ همیشه کوشش دا کړی چې مسلمانان باید پر یو عقیده او پر دینداری پاتې نشي دا هغه د عقیده او د اتحاد د خرابېدلو د پاره باید مختلف تدبیرونه په کار واچول شي ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه فالله عز وجل يحكم في سلكوي عملا يوم القيامه عملا في سلب الله تعالى کوي بينكم استاسو تر ما بين فالله عز وجل يحكم في سلكي بينكم استاسو تر ما بين يوم القيامه د قیامت په ورځ باندې او په دې فیصله کې به ترتیب داسې وي چې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا چې هیڅ کله به ونه ګرځي الله عز وجل للكافرين کافرانو لره على المؤمنين پر مؤمنانو باندې سبيلا غلبه الله عز وجل به کافرانو ته هیڅ کله پر مؤمنانو باندې غلبه ورنکړي عزیز تفاسیر کې لیکلي دي چې د دې دوه مطلب کېدای شي یا خود دې څه مراد دا دی چې د آخرت په ورځ باندې هیڅ کله کافران په دلایلو کې او یا په فیصله کې پر مسلمانانو غالب کېدلای نشي یعنی دا یقیني ده چې کافران به جهنم ته ځي او مسلمانان به د الله عز وجل په فضل باندې جنت ته ځي
نو بیا خبره بالکل صفه ده چې د آخرت په ورځ باندې کافران غلبه نه حاصل او کچیر د دې آیات ارتباط در دنیا پورې ورک نو ډېر داسې ځایونه موږ وینو چې دا د کافران غالب شوي نو بیا دلته د الله تعالی د دې آیات مطلب څه دی چې الله تعالی فرمایي موږ هیڅ کله کافرانو ته پر مسلمانانو غلبه نه وکړو د دې درې جواب یو جواب دا دی چې اصلا دلته مراد ورڅخه دلایل او حجت دي چې په حجت او دلایل کې هیڅ کله کافرانو د مسلمانانو څخه غلبه نه حاصله کړي یعنی د کافرانو سره داسې دلایل نشته چې هغوی د مسلمانانو په مقابله کې د خپل دلایل پر بنیاد کامیاب شي نو حجت بالدلائل دي نو هیڅ کله کافرانو د غلبه نشي حاصلوي دا چې هر څومره دوی ترقی وکړي د مسلمانانو په مقابله کې دلایل نه لري ځکه چې دوی د لاس جوړ شوي شیانو څخه دوی خپل عاجز شي او دومره وجه دا د دوم جواب چې په عمومي اوقاتو کې د نتیجې په اعتبار الله تعالی کافرانو ته غلبه نه ورکړي یعنی په دا اعتبار باندې چې همیشه د پاره د کافرانو پر مسلمانانو غالب شي او آخري نتیجه جهنم داسي نه دي کېدلې شي ابتدایي حالاتو کې څنګه کافران اول غالب شي لیکن نتیجه اخر بیرته د مسلمانانو په ګټه تمامېږي کافرانو ته نه پاتې کېږي نو د نتیجې په اعتبار باندې الله تعالی هیڅ کله کافرانو ته پر مؤمنانو غلبه نه ده ورکړې او دریم جواب دا دی چې الله تعالی نه په اول کې نه په آخر کې کافرانو ته غلبه ورکړي لیکن شرط دا دی چې مؤمن وي دا چې الله تعالی فرمایي چې ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين پر مؤمنین باندې وای الف لام دا د پاره د عهد دی یعنی هغه خاص مؤمنان چې د الله تعالی په دربار کې مؤمنان وي پر هغه باندې هیڅ کله کافرانو ته الله تعالی غلبه نه ورکړي نو که مؤمن په صحیح معنا مؤمن وي څنګه چې د ایمان تقاضا او غوښتنه ده نو بیا کافر غلبه نشي حاصل البته که مؤمن فقط براینا مؤمن وي او زړه د ایمان په هغه مقتضا باندې نه وي ډک چې د ایمان غوښتنه ده نو بیا طبعا هغه مؤمن غالب کېدلای نشي مغلوب کیږي ولی چې هغه د ایمان پر اصول او شرایط نه دی چلیدل نو دا درې سره جواب ورکړي ان المنافقین یخادعون الله د منافقانو دوم صفت الله بیانې چې د دې منافقانو دوم صفت دادي چې دوی الله عزوجل ته دوکا ورکړي ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله الله تعالی ته دوکا ورکړي وهو خادعهم او دغه الله عزوجل سزا ورکوونکی دی خادعهم د دوی د دوکې وهو د الله تعالی خادعهم دوی ته دوکا ورکوونکی الله تعالی خو چاته دوکا نه ورکي بلکې د دوی د کلماتو سره متشاکلن دا کلمه غسی ذکر شوی مطلب دا چې الله تعالی دوی ته د دوی د مخادعه سزا ورکي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او کله چې دوی ولاړی دریم صفت د منافقانو بیانوي واذا قاموا الى الصلاه او چې کله دوی دریږي الى الصلاه المنزل قاموا كسالى نو دریږي كسالى سست يراؤون الناس وروینی خلق لرا ولا يذكرون الله الا قليلا او ذکر نکوي د الله عزوجل الا قليلا مگر لږ په دې مبارک آیات کې الله تعالی د منافقانو څو نور صفات بیان کړي ان المنافقین یقینا منافقان چې ظاهرا د اسلام اظهار کوي او په زړونو کې اسلام نشته دا الله تعالی ته دوکا ورکړي یعنی دا عمل او چل اداسي وي لکه دوی چې الله تعالی ته دوکا ورکړي الله تعالی ته خو دوکا نسی ورکوي لکه دوکا خو هغه چاته ورکول کیږي چې هغه ته علم نوي نو الله تعالی خو علم لري مطلب دا چې د دوی عقیده هم دا نوي چې الله تعالی ته دوکا ورکړي او د دوی احوال به د الله تعالی ته پوشیده او پټ هم نه مگر ظاهری کاروایی او عمل اداسي وي چې دوی واکه الله تعالی ته دوکا ورکړي نو ان المنافقین یقینا منافقان د اسلام په اظهار اولو کې یخادعون الله الله تعالی ته دوکا ورکړي او هو الله عز وجل خادعهم دوی ته دوکا ورکوونکی دی یعنی د دوی د دوکې سزا ورکوونکی دی دا دوم صفت دی د منافقانو چې د دوی د عادت واذا قاموا الى الصلاه دریم صفت الله تعالی د دوی بیانوي چې کله دوی ودرېږي الى الصلاه المنزل قاموا كسالى
قامو نو دوی دریږي کسالا سست یعنی لټو کهالوي مانزه ته پورته کیږي. مطلب دا دی چې کله د دوی په زړونو کې ایمان نو د مانزه د فرضیت عقیده هم نه درلودل او د ثواب امید هم نه درلودل. ول یو کار غو چې سړی کوي هغه د عقیدې او د ثواب په وجه باندې په انسان کې چې د یو شی عزم او نشاط پیدا کیږي چې دا کار زه باید وکم عزم ورتکی انو دا هغه وخت کې چې د سړی عقیده د هغه کار د حقانیت او د هغه کار په کولو کې د ثواب عقیده ولې. پس یو سړی ته په یو کار باندې امر کا او هغه کار ته هیڅ عقیده نه لري نو کې ستا په خاطر کاوه نو ډېر په کهالي وي کی ولې چې د هغه کار ته عقیده نه لري خدای تور ته امر کوي او یا د ظاهري مجبوري په خاطر ودا کار کوي. نو الله تعالی فرمایي و اذا قاموا الى الصلاه چې کله دوی دریږي الى الصلاه المنزل قاموا کسالا نو دریږي کسالا سست هیڅ نشاط او طبيعت سمي نه ورسره. دا یې بل صفت علماء لیکلي دي چې په لمانځي کې عمومي لټي کول دا د منافق عادت دي او دا د منافق صفت دي او الله تعالی د انسان د منافقت د صفاتو څخه وساتي. د منافقت ډېر بد صفات نو دغه سستی دوه قسمه یو د عقیده پر بنیاد باندې سستی ولټي ده او یو د غفلت او مجبوری په اعتبار باندې سستی ولټي ده. مثلا یو سړی ډېر زیات ستړی دی یا خوب ورځي او یا مریض دی نو دغه کس کچيري سستو کهالوي دغه آیات څنګه نه دی مراد ځکه هغه مؤمن دی عقیده ورته لري د ثواب امید لري. خدا چې یا مریض دی او یا خوب ورځي او یا ستړی دی یا کومه بل وجه ده نو هغه دغه آیات څخه مراد نه دی. د دې آیات څخه مراد هغه څوک دی چې مانزه ته عقیده نه لري او د مانزه اعمال ته عقیده نه لري او نه ثواب ته عقیده لري. حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي اتقوا صلاه المنافق تاسو د منافق د مانزه ځان ساتي. اتقوا صلاه المنافق اتقوا صلاه المنافق د منافق د مانزه ځان ساتي یعنی د منافق پر کم منځمک. ځینې روایتو کې راځي چې صحابه کرام بیا پوښتنه جنې وکړه چې د منافق المنځ څنګه پیغمبر علی السلام ورته ویل چې د منافق المنځ دا وی چې دای پروت وي تر څو چې المر راپورته کېدو سينو دی ولاړ شي او په ډېر تیزی او د تازه کې نو بیا 2 واره یا 3 واره سر پر مځکه لکه چرګ چې دانه خوري اوي بس په دې باندې ځان خلاص کی. او د منافق المنځ دا دی چې کله د مازګر په وخت کې د المانځه وخت راسي نو دی په مستحب وخت کې منځ نه کی بلکې د خپل کار د مصروفیت په وجه زندګي تر څو چې المر غرسي نو دی په چټکی ولاړ شي او د تازه کې او بیا 2-3 مشوکي اوي لکه چرګ چې مشوکه وي دا د منافق المنځ دی. نو د دې المانځه څخه ځان ساتي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي هر شپه چې انسان بيدیږي نو شیطان پر دې انسان باندې کښینی د اثر د تندي پر شاوخوا دې ته قافیه الرجل وای قافیه راس مرتوای پر دې باندې کښین او 3 غوټي ورکی. ناول دوار دا ورته وای چې بدسه تستړی دومره غوټه داوي چې بدسه شپډیره وژدر او 3 غوټه داوي چې وخت لا ډیر پات دی بدس نو وای دا شیطان د پر دې سر باندې د 3 غوټي وروته وای کله چې دا مؤمن د شپې تهجد طرف وښتي نو چې پر یو بغل باندې راواوړي او د استرګې را لړونی کی او د الله تعالی حمد وای الحمدلله نو په دې وجه دا یو غوټه ختم شي. بیا چې کله دی راپورته سي د ځای را روان سي نو دا بل غوټه ختم شي او چې کله دا او د استازه کې د تهجد منځ وکي نو بیا دا 3 غوټه ختم شي. نو کله چې سحر د جماعت المانزه څورسته کاروبار تراوځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ډیر حشاش وي طبيعت برابر وي بدن اسپک وي او ډیر د دین سره محبت او دین ته تلوسي. او کله چې یو مؤمن د سحر جماعت به ادا کی نو د سحر د جماعت په وجه هم الله تعالی د څخه هغه د شیطان د غدري غوټي ختم کی یعنی د تهجد په وجه خو بيخله منځزي خو د سحر په جماعت هم لمنځزي چې د سحر جماعت کاملا ټینګ. او که یو سړی بدیسی راپورته نسی نو بیا چې د المر راختلو سره راکشینی پیغمبر علیہ السلام فرمای نو شکل او صورت هم بدوي طبيعت هم خراب وي ټول ورځ په ناسیت
او په منحوسیت کې وربانی تیر شي د خلکو څخه بد راځي د ځان څخه هم بد راځي او شیطان ورته زیات وسوسه په زړه کې اچي ځکه چې د شیطان اثر وربانی پات نو دا د منافق عادت دی فلمانځي کې سستی نه کول پکار خصوصا تهجد لمنځ باید انسان عادت وګرځي په پابندي باندې وکړي او بل صفت د منافقانو دا دي چې یراؤون الناس خلق ته ورشي یراؤون الناس خلق ته ورویني یعنی خپل ځانون خپل خلمنځ نه کوي خدای دې د پاره چې خلق به مو بیا سبا مسلمانان نه بولی نو خلق ته ورویني ولا يذكرون الله الا قليلا او نذكر کوي الله تعالی الا قليلا مگر لږ یعنی الله تعالی ډیر لږ ذکر کوي نو یو صفت خو داسو چې د مسلمانانو او د کافرانو دواړو څخه تم کوي او بل دا او چې الله تعالی ته دوکا ورکي دریم دا چې دوی والمانزته ولاړي سست ولاړي څلورم صفت ادا دي چې دوی ریا کوي په اعمالو کې او پنځم صفت ادا دي چې د خدای ذکر نه کوي ځکه المنځ خدای په جماعت کې نه چې امام دي نو خو مقتدی وي د اقتدا په صورت کې کېدل چې خالی شوندان بشوري ذکر بکایلا الا قليلا شپږم صفات الله تعالی بیانې مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبین زړیږي بین ذلک فما بین کې دغه لا اله الا نده غصدي ولا اله الا نده غصدي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او هغه څوک چې الله عزوجل گمراه کې فلن تجد نو هیڅ کله به ته پیدا نه کې له اغلر سبيلا چلار د هدایت مذبذب وایدا په اصل کې د ذبذبیت څخه اختصوي ذبذبا زنګ ته ویل کېږي چې یو شی زنګ والی نو نه پر خپل اصلي حالت پاتې او نه بیخي ختم سوی نو مذبذبین بین ذالک زړېدلی وي درمابین وي شکمن وي بین ذالک په دغه کې یعنی د مؤمنانو او کافرانو تر مابین په شک کې لا اله الا نه د مؤمنانو څخه وي ولا اله الا او نه د کافرانو څخه په خله باندې خو د ایمان دعوه کوي کافرانو د ځان سره نه ګډي ځکه چې ظاهري خو دعوه د ایمان کړي په ځړ کې مؤمنان نه دي مؤمنان د ځان سره نه ګډي نو لا اله الا نفرد هو څخه دی ولا اله الا او نفرد دغه څخه دی حدیث کې راځي وای د منافق سړي داسې عادت دی مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين وای د منافق سړي داسې عادت دی لکه د هغه سچ د دوه رمو تر مابین روان تعير الى هذه مره کله وای دیر رمیت ور وزغلی و الى هذه مره او کله به دی بل رمیت ور وزغلی دا د منافق سره عادت او منافق اختصوی دي د نبقات د مجری توای په عربي کې د مجرم دا طبيعت دی چې د غار دو سری چې کله ته دا سر تبن کې دی ال تدرس وتلی چې هغه سر تبن کې دا خواته درس وتلی دا منافق ته منافق په دی باندې وای نو الله عزوجل دې د منافقت وسات ډیر بد صفت دی دا او مې يضلل الله او څوک چې الله تعالی گمراه کی یعنی چې کله الله تعالی یو انسان گمراه کی هغه وخت کې الله تعالی یو انسان گمراه کی چې دای د گمراهی عزم وکي نو کله چې عزم دی وکي الله تعالی دې فعل ته ایجاد ورکي دا فعل موجود کی نو مې يضلل الله څوک چې الله تعالی گمراه کی فلن تجد له سبیلا نو هیڅ کله به ته پیدا نه کې له اغلر سبیلا لار یعنی د هدایت لار ورته پیدا نه دی آیات کې مؤمنانو ته تسلی ده چې د کافرانو او منافقانو څخه د هدایت امید مکوئ چې الله تعالی گمراه کړي تاسو هدایت نسی ورکول او بل تشجیع ده او ترټنه ده د منافقانو ته چې دا الله تعالی د حق لارې څخه اړولي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین نو چون کې دا د کافرانو سره دوستی کول د منافقانو صفاتو او منافقت ډیر لوی ګناه ده کفر دی نو مؤمنانو ته فرمایي چې د منافقانو چم کوي یا ایها الذين امنوا اید ایمان خاوندانو لا تتخذوا الكافرين اولیاء منسی الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه اتريدون آیات سوالي ان تجعلوا چتاسی وګرځوي لله الله عز وجل علیکم پر خپل ځانو باندې سلطان مبین اشکار دلیل او حجت
یعنی الله سبحانه و تعالی فرمایي ز تاسو را منع کوم د دې څه چې تاسو د کافرانو سره دوستی مکوئ. دا د منافقانو صفت دی. که تاسو د دې منع باوجود د کافرانو ملګرتیا کوئ نو تاسو ښکاره پر خپل ځان د الله تعالی د عذاب دلایل پیدا کوئ. نو که الله تعالی بیا سبا تاسو ته سزا درکړي او تاسو مجرمان یاست نو پر خپل ځان به مخبل دلیل قائم کړي چې الله تعالی فرمایي چې ما منع کړی واس تاسو بیا دا کار کوئ. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تتخذوا الكافرین اولیاء، تاسو منسی کافران اولیاء دوستان لکه دا منافقان چې دا کار کوي. من دون المؤمنین، د مؤمنانو نفرت، یعنی یوازې د مؤمنانو سره دوستی کوي، د مسلمانانو سره دوستی کوي چې د کافرانو څخه بد راځي، د کافرانو سره دوستی مکوي. لکه دا چې د منافقانو عادت دی چې د کافرانو سره دوستی کوي، د مسلمانانو سره نه کوي. اتريدون ان تجعلوا لله، اتريدون آیات تاسو اراده لري په دغه عمل سره چې تاسو یې کوي، اندا تجعلوا چې تاسو وګرځوي لله الله عز وجل علیکم پر خپل ځانو باندې، یعنی پر خپل ځانو باندې دا ثابت کوي چې مجرمان هم یاست او مستحق د عذاب هم یاست. سلطان مبین، ښکاره واضح دلیل، نو دا مکوي. صدق الله.